الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم سورت کی تمهیدی بیانو بیا سلور احکام متعلق د زنا بیا زجرونه په تهمت لګونکو بیا مبادی سبعه لپاره د دفع د فحشا چې په دې وو خبرو عمل کیږي د فحشا نه بسره بچ کیږي بیا ترغیب لقد انزلنا الیکم آیات بینات قرآن طرف ته دعوت الصورت چې مقتدا باندې تهمت خلق ولې لګي ځکه هغه دا مسله کوي د الله د وحدانیت دی آیات ته آیات النور وای او د دې آیات د وجنه دی پورا سورت ته سورۃ النور وای نور وجه ما ویلې وی چې دې کې د حسن اخلاق احکام دی پکې اشعه النور د نور رڼاګانې تی خوريږي معاشره پاکي آیات کې اشکال وجہ آیات مشکلات نه دي مشکل آیات ته بعض مفسرینو بیا ډیر توجیهات پکړي مو په ګلو باندې کو شارف الدین سے بادشاہ سے خپل درس کوئی شارف الدین سے آیات باندې مستقله رساله لیکلې ده او دولس توجیهات دي آیات کې کړي سره مفسرین او سره محدثین به یو دو توجیهات دي بادشاہ سے هم کړي د محدثین په طرز باندې او یو په الله پويږي او په بادشاہ سے پويږي او شپږه ته پیری ما اورې دوه په نه شوم کېدی سوي ما دا کې ما سره شته په د په نه شوم هغه چې سوي دا چې مشکل سره وایي دلته آسان یو څو توجیهات پکې مونږ کو نو اوله خبره نور ستوي نور نه څه مراد دی مصداق څه دی او د دویم اول نور نه څه مراد دی دویم نور نه څه مراد دی او په دې دویم نوري هیږي دا خو ضمیر چاته راځي نو نور لغوي معنی خدا د امام غزالی معنی کوي ظاهر بنفسه مظهر لغیره ظاهر بنفسه مظهر لغیره چې په خپل ښکارا یو بل ښکارا کوي دي ته نور وي پښتو کې ته موږ رڼا وایو العلم نور علم نور دی یا دا معنی کوي چې نور یو کیفیت دی چې قوت باصره د هغې په ذریعه سره چې قوت باصره د هغې په ذریعه سره اجسام معلومي
دلته دغه نور نه دی مراد دا ماده لغوي اصطلاحي دا نور دی نه دی مراد که نور و سرور دلته څه مراد دی د نور نه نو دا اولنې نور چې دی الله نور السماوات والارض دا د الله صفت دی اوله الله نور السماوات والارض دا الله صفت دی د الله په نومونو کې مرادي یا نور یا نور یا نور تجربیات نه دالي کیوي مانځه پسې چې اول سپری یا نور وسترګې په دمنو سړي نظر کې فرق ناراضي تجربیات کی ذا احادیث نه ده نو نور اولنې نور چې الله نور د اسمانونو زمکو ده دا الله صفت ده نو نور څه معنی شو تفسیر طبری معنی کوي چې په معنی د مدبر سره الله نور السماوات والارض الله مدبر تدبیر کوونکی د اسمانونو زمکو ده دویم خازن معنی کوي نور په معنی د منور سره الله نور السماوات والارض الله منور د اسمانونو زمکو ده منور سمانا نور السماء بالملائکه ونور الارض بالانبیاء تفسیر خازن وای چې اسمان رڼا کړي په فرشتو او زمکه رڼا کړي په انبیاء نو الله منور د اسمانونو زمکو ده دریم نور په معنا د مزین سره چې الله نور السماوات والارض معنا الله مزین السماوات والارض خسته کون کې د اسمانونو زمکو ده زين السماء بالشمس والقمر والنجوم وزين الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين يا زين الأرض بالنبات والأشجار دام تفسير خازن ویلی سلورم نور فمانه زیا سره نور السماوات والارض رڼا د اسمانونو زمکو ده پنځم ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نقل دی نور په معنا د حدیث سره الله هادي السماوات والارض او حدیث مشته مرفوع پکې چې نبی علیہ السلام وی نوري هدایا الله پاک ویلي نوري معنا هدایا هدایت سما نور السماوات والارض معنا هادي السماوات والارض تفسیر کشاف لیکلی د علی رضی الله تعالی عنہ نقل کړی دی چې نور السماوات معنا نشر فيها الحق وبثه فاضاءت بنوري حق ورون کې د پاسمنو زموکو کې دا حدیث نږدې ترجمه ده ومن نور دا د الله د نومونو نه بلا تشبیه ولا تمثيل دا رستم شیخ رحم الله سنو کلام کې لیکي چې نور د الله د نومونو نه ده د الله صفات دي ګان صفاتي دي او د الله صفات چې څنګه د الله سره مناسبي موږ ته کیفیت نه معلوم دا بشک معنا ده چې الله نور د اسمانونو زمکو نور د الله مونږ ده نو مونږ په ایمان ده بلا تشبیه بلا تمثيل بلا بیان کیفیت اوس د دویم نور لراشه مثل نوره مثال دا دویم نور دا اول نه غیر دی ذکر دویم نور اول خو الله نور السماوات دویم نور مضاف ته هو ته الله ته او مضاف غیر دی مضاف الیه نه نو دی کې اوس نوره کې څه معنا ده نو دی کې موږ څلور توجیهات کوو چې مثل نوره مثال د نور د الله په زړه د مؤمن کې کمشکات مثل نوره مثال د نور د الله په زړه د مؤمن کې دویم مثل نور من آمن بالله
دا نږدې توجیهات دي دا یو شبیر احمد عثماني صاحب چې کړي دي کې بیا تفصیل کوو او مثل نور من آمن بالله دا د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ په خیرات کې دغه شان دی مثل نور من آمن بالله دریم د جواهر القرآن په توجیه کې مثل نوره مثال د تصرفاتو د الله سلورم مثل نوره مثل نور محمد صلی الله علیه وسلم دا سلور توجیهات اجمالا شو سی تفصیل مثال د نور د الله په زړه د مؤمن کې یا مثل نور من آمن بالله ټول یو مقصد دی مثال د نور د الله ګوره الله نور السماوات والارض د الله نور په هر ځای کې دی په ټول اسمانونو زموږ کې خو خاص کر په زړه د مؤمن کې مثال دا دی کمشکات فيها مصباح مثال د نور د الله په زړه د مؤمن کې په شان د هغه مشکات دی مشکات ورکه ونې الماریګه تاقچا خو خوا د ډیوی چې پرتی وي نه داسې دیوال کې بوله چې غونډ جوړ کړو تاخ په تاخ کې دوه حالیا په خوا به خلکو دا کو نو تاخ ورته پښتو کې تاقچا فيها مصباح چې په دې کې باتی بجلی دیوا مصباح المصباح فی زجاجه دا دیوا بیا په یو شیشه کې او شیشه داسې کانها کوكب دری یوقد من شجره مبارکه چې دا یو ستوره دی او دا بل ولیکيږي د تیلو دغه ونه نه چې هغه د زیتون ونه ده او د زیتون ونه په داسې ځای کې ولاړه ده چې نه مشرقي نه مغربي ځکه مشرق ته چې کومه ونه ولاړه مشرق طرف ته نو هغې باندې نور چې کومي نور په لګي زر نه ځکه نور هله لګي واپس راوګرځي او مغرب ته چې کومونه داغې نه نور راوړي زر نو کومونه باندې چې نور کم لګي نو داغې تیل ټینګي او تیل چې ټینګ شي نو بیا رڼا صحیح نه کوي سړی چې دکاندار دی تیل شته هغه شته خو دومره ټینګ نه دي نو چې ټینګ شي تیل چې ټینګي نو دا بیا رڼا صحیح نه یا دا څه وي بازي چې کومه شرقي طرف ته ونی نو په دې باندې نور زیات لګي او غربي طرف ته کمی په کومه چې کمی تیل ټینګي چې زیات نو دا زیات سپوري نو بیا رڼا نه کوي نو دا ونه داسې ده چې په معتدل ځای کې ده نه مشرق او نه مغرب په معتدل ځای کې ولاړه ده تیل خالص دي اوس وګوره په جانب د مشبابي کې وګوره په جانب د مشبا کې مثال ته وګوره ممثل ته ول وګوره ممثل دا دی چې یو پاک صاحب تاقچه ده دا مشکات ځکه چې رڼا چې څومره په کلاو ځای کې نو شعاګانې ډېرې خورېږي نو دا کمه محسوسېږي او چې څومره ځای که تنګېږي نو دا رڼا زیاته محسوسېږي چې دا اوس دا غټ راډ لګېدلی جومات کې کم محسوسېږي تېرې محراب کې ولګوه وړې کمرې ته خپلې کمرې ته دا راډ ویسه دا غټ یا دې محراب کې ولګوه نو تاقچه ده نو دا رڼا را بند شوه بیا داسې عامه تاقچه هم نه ده د خاورې د خټې دا باتی چې کوم ده نو دننه په شیشه کې ده باتی دنه په شیشه کې ده او شیشه هم عامه خړه پړه شیشه نه ده خړه پړه دا شیشه باز شیشه ته وایي چې چا ګیس خلاص کړی داسې خړه پړه داسې سولیدلي دا سولیدلي طالب موبایل دا شروع باسي شیشه پکې ښکاري نه په جیب کې چابیانې موبایل یو ځای کې یو بلې مزګلي هغې کې شیشه ښکاري نو داسې نه ده کأنها کوكب دري بالکل ملغلره
چمک دا دمک دا شیشه ده باغې کې بیا تیل دي نو تیلم د خاورو شړشمو نه د زیتون تیل او د زیتون هغه خالص تیل چې د داسې ونې نه ویستی شوي چې هغه لا شرقي لا غربي نو دا په دې صفت سره دا تیل داسې خسته شیشه ته پیدا کا او داسې تک زیات تیل پکې واچوه نو چې ته دې تیلو ته ګورې نو دا به ځان له داسې چمک کوي او چې بیا دې ورته رڼا اخوا کړه اور دې ورته ولګو نو نورون علی نور نورون علی نور اوس مثال لا دا خو مثال شو مثل چې ګوره دلته تاخچه سره مشکات بدن د مؤمن زجاج څه شی دی سینه د مؤمن مصباح څه شی دی زړه د مؤمن زید په دې کې سره قدرتی استعداد صلاحیت او لا شرقیه لا غربیه معنا مؤمن په هر حالت کې ثابت قدمی ان اعطي شکرا وان ابتلي صبرا وان حكم عدلا وان صدقا وان قال صدقا فهو في سائر الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الاموات دبري وي چې مؤمن دی لا شرقي ولا غربي دی ثابت قدم دی که څه ورته ملاو شي د الله طرف نه شکر باسي که تکلیف دی راشي صبر کوي که فیصله کوي د انصاف کوي که خبره کوي رښتیا وایي نو دی داسې دی لکه د مړو په منځ کې چې یو ژوندی رواني نو مصباح څه شو زړه د مؤمن زید څه شو قدرتی استعداد نار څه شو هدایت ربانی او قرآنی تعلیمات نو د مؤمن په سینه کې قدرتی استعداد دی د هغې د وجنم دی د الله وحدانیت معلوموي او بیا چې ورته قرآن بیانو کې نو نورون علی نور نو د ده هغه عقیده ښه مضبوطه شي دا یو توجیه شو را شبیر رحمان عثماني صاحب کړی چې دا جزئی د یو جز سره تشبیه شوه دویمه توجیه جواهر القرآن کوي هغه اسانه ده دویمه توجیه جواهر القرآن هغه اسانه ده نور لنا علی نور په باره کې لیکي وی المؤمن يتقلب في 5 نور دا د دویم توجیه سره چې مؤمن کلامه نور وعمله نور ومدخله نور ومخرجه نور ومسيره الى نور يوم القيامه نور على نور یا نور بل توجیه نور القرآن و نور الایمان نور على نور د جواهر القرآن توجیه دارا هغه الله نور السماوات والارض الله متصرف د اسمانونو او ځمکو دی مثل نوره مثال د تصرفاتو د الله په اسمانونو او ځمکو کې تصرفات د الله په اسمانونو او ځمکو کې داسې ښکاره دي لکه په توره شپه کې چې په دې صفات سره چراغ بل کې چې توره شپه ده توره تیاره او دې صفاتو سره مقصد ده چې وړه تاخچه یي په هغې کې مصباح په شیشه کې تیلی هغه تیل لوښ هم داسې چمکدار او هغه تیل هم د زیتوني لا شرقي ولا غربیه نو دا رڼا د کیلومیټرو نه لرې ښکاري چې منځ کې حایل نه نو په کیلومیټرو باندې د لرې نه دا رڼا ښکاري نو دا الله پاک تصرفات په اسمان ځمکه کې داسې ښکاري دا الله تصرفات په اسمانونو ځمکو کې هغه داسې ښکاري چې خواري دی رزیل موبایل پراتی دي څه نه وای دی لته وای نو د الله تصرفات په اسمانونو ځمکو کې داسې ښکاره دي لکه په دې صفاتو سره چې چراغ او ډیوه بله کړي دا دوه توجیهات یو کې لاړه دا درېمه شوه
مثل نوره فی قلب المؤمن یا مثل نور من آمن بالله. څلورمه توجیه چې مثال د نور د محمد صلی الله علیه وسلم نو مشکات څه شو جو خېټه د نبی علیه الصلاۃ والسلام او مصباح سره چې کوم نور الله پاک کوم علم الله اغله ور کړی دی. زجاجه صدا قلب د نبی علیه السلام زړه د مؤمن د نبی علیه الصلاۃ والسلام او لا شرقیه ولا شجره مبارکه شجره صدا ابراهیم علیه السلام او لا شرقیه ولا غربیه چې هغه حنیف دی نه يهودیت ته مایل دی نه نصرانیت ته. نو نور علی نور یو نور د ابراهیم علیه السلام شو یو نور د نبی علیه السلام خپل شو نو نور د نور سره یو ځای شو نو نور علی نور. دا څلورمه توجیه شو پرې کې. دا څلور آسان توجیهات نور پکې مفسرینو ډېر کړي اصل کلام کې مې ډېر تفصیل دی پکې. اوس لاندې آیات ته ګورئ. الله نور السماوات والارض یو خبره پنځپیر شیخ رحمه الله دا وایي هغه تشبیه داسې ورکوي هغه وایي مشکات څه شی دی سینه د مؤمن زمونږ د سره لږ فرق دی راغی. مصباح څه شی دی عقیده د مؤمن. مشکات ته سینه د مؤمن. مصباح څه شی دی عقیده د مؤمن او زجاجه څه شی دی زړه د مؤمن. زجاجه زړه د مؤمن من شجرتين قرآن و سنت یکاد زیتها یضیء تیل څه شی عمل د مؤمن. لو لم تمسسه نار چې قرآن ورته نه بیان شو چې قرآن ورته بیان شنو بیا نور علی نور. مشکات څه شو سینه د مؤمن فيها مصباح پدې کې عقیده ده د مؤمن. دا عقیده پس کې د فی زجاجه فزره د مؤمن کې فی زجاجه فزره د مؤمن کې او دا زړه د مؤمن دا سره کانه کوكب دوری یوقد من شجره من زيت شجره چې دا بلیږي د سنه دا رڼا د کوم ځای ناراضي د قران او د سنت نه. یکاد زيتها یذیو د مؤمن د عمل ځان لم رڼا کوي که بیان ورته نشوي او چې بیان ورته وشي نورون علی نور. بیا فاعل څه شی دی؟ فاعل د نور الله دی. نور څوک پیدا کوي؟ قابل د نور چې سده کې پیدا کیږي دا مؤمن دی زړه د مؤمن. قابل د نور سره مؤمن محل د نور زړه د مؤمن دی. سبب د نور توحید او عمل صالح. خلقت د نور څنګه پیدا کیږي دا په نیکو اعمال سره. شبیره دا علامه ابن قیم رحمه الله دا خبره کوي چې د زړه د مؤمن تشبیه د شیشې سره ولې ورکو کمشکات فيها مصباح. ځکه شیشه کې درې صفات دي نه ډیره سخته د ګټې په شان او نه ډیره نرمه د خټې په شان. دویم صفائی دریم شفافی پوری را پوری پکې ښکاری. نو زړه د مؤمن کې درې صفات دي نه ډیر سخت رحماء بینهم او نه ډیر نرم دی اشداء وللکفار. کافر په مقابله کې سخت دی مؤمن په مقابله کې نرم دی. شیشه پاکي نو د مؤمن په زړه کې شکوک شبهات نشته. شیشه شفافی نو د مؤمن زړه چې کوم دی نو د په زړه کې هغه ایمانی رڼاګانی او تجلیات ایمانی تجلیات او رڼاګانی پکې ښکارا کیږي پړکیږي پکې. الله نور السماوات والارض. الله نور د اسمانونو زمکو د مثال د نور د الله کمشکاتن پشان د تاکچې دی فیها مصباحون چې پاغه کې دیوی باتی
لاټینی بلپی المصباح دا دیوا دا لاټین فی زجاجتن په شیشه کې الزجاجه شیشه کانها کوكب دریون لکه دا ستوره د پړقیدون کې ملغلر بعد لوخي با خزوي دا ملغلر لوخي دي یعنی دا صفا شیشه چې ته پکې تیل واچنه هغه پکې ځان له چمک دمک کوي یو قدو چې بلول کېږي بلیږي من شجرتن من زیت شجرتن د تیل دا غونې نه مبارکتن چې د خیر نه ډکره زیتونتن چې د زیتون ونه د لا شرقیتن نه د مشرقي طرف ته ولا غربیت نه د مغربي طرف ته یکاد زیتها یضیء نزدې دا چې تیل د دې بلشي ور واخلي ولو لم تمسسه نار اگر کني رسیدلې ورته ور نور علی نور نرنا د سره د رڼا نه خونه کې الله خپل رڼا د چاته چې رضا شي بیانې الله مثالونه خلقو تعالی پارسیز باندې علم والده فی بیوت اذن الله ان ترفع دا دلیل نقلی دی چې د وحدانیت د الله دلیل سره نو هغه سړی دی چې هغه په هغه کورونو کې ناست دی او د الله تسبیح وي بیګا سبا نږدې سره ربط دا بیان د اصحاب النور دی چې د دې نور نه به فایده څوک اخلي داسې نور چې دې نه به څوک فایده اخلي نو دا بیان د اصحاب النور دی او د اصحاب النور شپږ صفات بیانوي چې دا نور دا رڼا بچا کی دا رڼا والا څوک دی د دې نور او د دې رڼا والا څوک دی نو شپږ صفات بیانوي رجال نمبر 1 سړی دی اشاره د کمال ته کامل فی الرجولیت سړی دی معنا بهادران سړی دی دویم لا تلهیهم تجارت ولا بيع عن ذکر الله داسې سړی دی داسې چې د دنیا کاروبار د الله د دین نه مصرف کول او مشغولول نشي دریم دا الله ذکر کوي ذکر الله سلورم اقام الصلات مز کوي پنځم ایتاو زکات ور کوي شپږم یخافون یوما تتقلب فيه القلوب والابصار چې دا الله نه یریږي دا شپږ صفات والا خلق دا اصحاب النور دي دا مخ کې چې مثل نوره دا د چار د نور بیانو دا د دې شپږ صفاتونو والا خلق چې چا کې دا شپږ صفات موجود دي فی بیوتین کې خپل اشکال د ترکیب دی د ترکیب په لحاظ سره دی کې اشکال دی نو درې ترکیب مونږ کوو درې ترجمه به تروسی درې ترکیب کو درې ترجمه به معلومه شي اول فی بیوتین فی جار بیوتین مجرور موصوف اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه دا ټول ول صفت موصوف سره صفت نه مجرور شرفی جار سره مجرور نه متعلق شي په یسبحو پوری متعلق شي په یسبحو پوری یسبح له فيها بالغدو والآصال بیا یسبحو فعل ده له ور پر متعلق اول ده فيها ور پر متعلق ثاني ده بالغدو والآصال فيها ولا ظرف شو بالغدو والآصال ور پر متعلق ده فيها ظرف متعلق ده بالغدو والآصال ور پر متعلق ده هم ظرف ده رجالون دیمیز کی ویذکر فيها اسمه دا رجالون چې کوم دینو دا فاعل دی د فرد یسبحو او فیها کې چې کوم دینو دا تکرار
د فی بیوتن برای تاکید دی د مینس کې فیها او دا کرب په کلام د عربو کې تکرار برای تاکید راځي لکه زید فی الدار جالس فیها دې ترکیب ته بیا وګورئ فی بیوتن فی جار بیوتن مجرور موصوف اذن الله ان ترفع اذن فعل الله فاعل ان ترفع مؤول په تعویل د مصدریه سره دا ورکول د مفعول به ده ويذكر فيها اسمه ده متعلق ده عطف ته پرې باندې بیا دا جار سره د مجرور متعلق ته پر یسبحو مؤخره پورې له ور پر متعلق ته فی هذا تکرار ده فی بیوتن د فار د تاکید رجال فاعل ده یسبحو رجال فاعل ده یسبحو نو ترجمه دا شو په دې ترکیب سره تسبیح وی د الله لپاره پاکی بیان د الله سبا بیگا په هغه کورونو کې چې الله پاک حکم کړی دی داغه د پورته کولو او پاغي کې د ذکر کولو سوق تسبیح وی رجالون د فاعل دی تسبیح وی د الله لپاره سړی داسې سړی لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله یسبحو دا مخکې کې کنه د دې مرتبه مخکې ده ترجمه کې پاکی بیان د الله په کورونو کې څنګه خدا شي کورونه چې الله حکم کړی دا غیر پورته کولو او الله حکم کړی پاغي کې د ذکر کولو پاکی بیان ثوابېګا هغه سړی چې نه منع کوي هغه لران نه مشغوله کوي نه غافله کوي هغه تجارت او نه بیا د الله د ذکر نه دا یو ترکیب شو دویم ترکیب فی بیوتین خبر مقدم رجال نکره مخصصه مبتدا مؤخره فی بیوتین خبر مقدم رجال نکره مخصصه مبتدا مؤخره رجال سړی اسی سړی چې نه منکه ویل تجارت او نه بیا د ذکر د الله نه دا ناس دی په کورونو کې ثابتون فی بیوتین ثابت دی او ناس دی په کورونو کې چې حکم کړه الله چې دا اړ پورته شي داږي کې د الله نوم یاد شي او تسبیح وي دا الله د پاره په کورونو کې سببېګا دا دویم ترکیب شو دریم ترکیب کې فی بیوتنا اذن الله ان ترفع یسبح دا به مجهول سی غشي یسبح له فيها بالغدو پاکی بیانېږي د الله په دې کورونو کې ثواب دیګا او رجالون د استیناف ده دا جواب د سوال مقدر ده چې من یسبحه لکافیه کې تسویلی ليبقى يزيد زارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح ليبقى يزيد چوبل شو چو د جړل شي په یزید نو سوال پیدا شو چې من يبكيه سوکور په سو جاړي نو يبكيه رجال نو يبكيه يزيد نو يزيد فاعل د لپاره فعل محذوفه هغه حذف د فقرین السوال نو دلته هم داسې شو چې یسبح له فيها پاکی دی بیان کړی شي د الله په دې کورونو کې سبابېګا نو من یسبحه سوق پاکی بیان کې نو یسبحه رجال پاکی دی بیان کې هغه سړی چې نه منع کوي نه غافل کوي جوړرا تجارت او نه بیا د ذکر د الله نه دا درې ترکیب شو درې ترجمه شو جدا جدا ترکیب سره جدا جدا ترکیب سره درې ترجمه شو پوه شو عبد الله دا ختم شو دغه اشکال فی بیوت نازل الله ان ترفع اسامه خبره اسانه خبره چې حکم کړه الله پاک د پورته کولو د دې رفع د مساجدو دو قسمه ده یو رفع ظاهری ده یو رفع باطینی ده او دوه مقصود دي رفع د مساجدو دو قسمه ده رفع ظاهری رفع باطینی دوه مقصود دي ظاهری رفع چې جمعات باندې څومره خرچه کولای شي چې څومره خرچه په کولای شي په جمعات نو دا ناجایز نه ده
دا جایز ده څومره خرچه چې په کولای شي مسجد نبوي جوړېدو د عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې ټول خلفاو په وخت کې پدې کې توسیر راغلی په مسجد نبوي کې هغه نخ هغه مرابونه شته او بیا خادم الحرمین الشریفین فهد چې پکې کومه توسیر کړي دا بیا راغی نه رسول بیا عبد الله نو دا فهد ته چې خادم الحرمین الشریفین واقعي چې د خادمو چې مسجد نبوي داسې دا کړه اوس پکې سړی لار نه مومي چې نو مینس کې وته پوس کې چې په کم گیټ زی نو ناشنا سړی ته پته نه لګي متوانه ته پوس کې چې په دې گیټ زم په کم طرف ته لاړ هغه ته لار وخی اکدا چې راتاوي کنو مسبخینه پورې ته بل طرف ته نشي وته بیا نو د عثمان رضی الله تعالی عنہ په وخت کې جوړېدو نو لرګي د افغانستان او د هندستان نه به ولوړه افغانستان کې اوس هم د افغانستان د رنځله لرګي دا سده چې کولاوي کې نو زبردست خوشبوئی تخیږي او د سندل او د ابلوس او د ساج دا لرګي په هندستان کې دي دا په هندستان کې د لرګي به ولادي نه وړه ګټي به ولا بعض وخت د ایران نه وړي هغه وخت د ګاډي جازونه نه وو چې په دې به څومره وخت لګي دوه څومره په خدای د مسجد نبوي تعمیر په دې طریقې سره کو ترکو چې بیا کوم تعمیر کړي په مسجد نبوي کې کوم تعمیر چې کړي مسجد نبوي کې نو هغه یو نمونه را د خاص نمونه را د حرم مکی کې تعمیر څومره فناک نه لري په مدني حرم کې د ترکو چې کوم تعمیر دی هغه ډېر زبردست یو نمونه د خاص جوړه کړي ولید ابن عبد الملک په وخت کې جمعات جوړېدو نو یو جمعات ته د پوره صوبې حاصلات وقف کړي د پوره صوبې حاصلات وقف کړي ځکه دا مامور به د انتر فاچ پور جمعات جوړ کا خسته جوړ کا چې څومره خرچه به کولای شي کم قسم ټایل پکې لګولای شي کوم قسم ټایل لګولای شي څومره پکې زبردست قالینی څومره زبردست خوشبوئی پکې د عربو هر جمعات ته چلاړ شي هذه حرمین علاوه هر جمعات ته چلاړ شي نو داسې زبردست قالینی پکې اچولې مسجد عائشہ ته سره لاړ شي نو ته چې سجده کې نو په دې قالین کې سړي مخ پټيږي داسې زبردست قالین نور عام جمعات د خوشبو او هر جمعات کې مکی کوم جمعات ته چې نو مخې ته ورته زمزم پروتي زمزم دا کینونه پراتی ورما سره مخ ته پراتی چې څو خوري ځاله او دنه جمعات خوشبو کړي او دغه پکې د اسیانی پکې لګولي زبردست شیخ نو دا ان ترفع او دا ټول حکومت کوي دا نه چې دا بار وکټه خو دی الله خوشاله ک 2 روپۍ واچو په 4 روپۍ بدلی شي دا ټول حکومت کوي نو ان ترفع رفع د جمعات طرف ظاهری دا مقصود ده او رفع باطنی مقصود ده چې یوازې رفع ظاهری بس جمعتونه خسته زبردست جمعاتی او باطنی رفع پکې نه د مانځ پکې څوک نه دا بیا د قیامت علامات دي چې مساجدهم عامره وهي خراب من ذکر الله ظاهر جمعات به ډېر خسته خو ذکر به پکې نه کی جمعات به خسته به جوړ کړي زبردست غټ جمعاتونه لري کراچۍ کې ول د قران درس پکې نشته د قران درس پکې نشته بورډ به لګولې چې مسجد میں ہر قسم تقریر بیان اور درس کرنا منع ہے بحکم پیشو امام سے نو تا پیشو امام سے پکې بورډم لګولې عاصم امام وای چې د منبر او محراب دا زما حکومت ته دا اختیارات به مانه څوک نه اخلي جمعات کې به درس نه کی به درس باندې پابندي قرآن باندې پابندي اوسې ورسره لا یو استثناء لیکلي سوای تبلیغی بیان کې اس مسجد میں ہر قسم بیان تقریر درس چندہ مانگنا دینا منع ہے سوای تبلیغی بیان کې دې مستثنا کړي والمستثنیات فی الباب قلیل نو دا رفع ظاهری رفع باطنی په اعمال سره بیا رفع ظاهری امام قرطبی 15 طریقو سره رفع ویل دا نور مفسرین راغسته دا خصوصي اجمال او تفصیل ټول حاصل اگر وسته 15 طریقو سره رفع معرف القرآن کې مفتی سے بغه نقل کړی دا چې رفع ظاهری د جمعات سره دراتلو په وخت کې دعا سلام دا مقصد چې ته جمعات تخفه داخله بسم الله والصلاه علی رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك
پاتې شو دنه جمعات کې سلام کول راځي السلام علیکم. بعض جمعتونو کې د سلام غرار جوړي یو کس پسې کس را ننوځي او په الف لام سره سلام وایي. هسې بار سلام وایي که نه وایي، خو چې جومات ته راځي نو الف لام پې هم داخل وي السلام علیکم. یا غلا ختم شوی نه جواب غرار کېږي چې داسې بل. نو جومات کې سلام دا ده چې روایتو کې دواړه شته، کتابونو کې هم دواړه مسلې. بعضې روایتونه جواز معلومیږي، بعضې نه معلومیږي. بعضې فتاوی ورته جایز وایي، بعضې مکروه وایي. و هغې کې دا تطبیق دی چې خلق مصروف دي، څوک مونځ کوي، څوک تلاوت کوي، څوک درس کوي. او دا درس شروع دی بار نه یو سړی راغی السلام علیکم، نو ټول هر څه ګډ وټو، ټول خلک به هغه ته متوجه شي چې صحیح ام مجنون انس ام جن. نو چې په عبادت کې مشغوله دي بیا سلام مه کوه. نبی علیه الصلاۃ والسلام جومات ته راغی، صحابه هغوی تلاوت کو، قرآن تکرار کو. نو نبی علیہ السلام سلام ونوي. بیا نبی علیہ السلام چې ولید هغه ورته متوجه شو نبی علیہ السلام ته، نو بیا نبی علیہ السلام سلام وی. نو جمعات کې خلق په ذکر الله، په فکر، په ذکر کې مصروف دي، تلاوت کې مصروف دي، نو سلام په موایا. که تا ته متوجه شو بیا ورته سلام وکړه. تا ته څوک پاسې تا ته متوجه شو چې دا خو میلمه راغی، نو بیا ورته سلام وکړه چې متوجه شو ته. هسې ذکر نه مو باسه. اسی ناس چې جمعات کې خبرې کوي نو زموږ شیخ رحم الله چې زجرن په سلام مو وایا چې دا تاسو کار ډېر ښه کوئ چې زه لا درته سلام وکړم. جمعات کې خبرې کوئ. دویم په دې کې تحیت المسجد کول. تحیت المسجد جمعات ته راشي 2 رکعته نفل وکړه چې وخت شته 2 رکعته نفل وکړه. تحیت المسجد بعض ائمه ورته واجب وایي، ځکه نبی علیه السلام یو صحابي ته خطبه ودرولې وه. جمعې په ورځ صحابي راغی، نبي علیه السلام ورته یا صلیت یا فلان تا تحیت المسجد کړې؟ هغه ویل نه. وایي ښه به وکړه. نو خطبه ورته صبر کړه، خطبه ورته ودروله. نو دا تحیت المسجد زیات کوشش کول. که یو سړی زیات جمعه ته ځي راځي یو ځل دې وکړي د ورځې سهار تاسو پاسه یو ځل تحیت المسجد وکړئ، د ورځې افتتاح هم ښه وشي، تحیت المسجد ښه وشي، ټوله ورځ بیا ځای راځئ. تحیت المسجد داسې هم کېږي راغلی تا 2 رکعته وکړه، راغلی درس شروع کېنه، بیا چې کله درس ختم شو مانځه ته ټیم شته 2-4 منټه بیا تحیت المسجد وکړه. په ناستې سره دا باطلېږي نه، په ناستې سره باطلېږي نه. تحیت المسجد داسې هم کېږي ماسپښین ته راغلی صرف د سنتو ټیم دی، دا سنت چې تا وکړې دا تحیت الوضو پکې هم راغله، تحیت المسجد نیت دې پکې وکړو د هغې ثواب هم وشو، سنت هم وشو. خرید و فروخت پکې نه کول. دریم جمعات کې اخیستل خرڅول ناجایز دي. خرید و فروخت په جمعات کې نه کوي. اگر که طالب موبایل ولې نه خرڅوي خو بار ته بوځي، هغه ځای ته بار ته وځي په هزار ځای ته هلته خرڅ کوي. یا ټوپۍ مسواکونه خرڅوي نو دا به مستثنا نو دا نه دي مستثنا. کتابونه خرڅوي نو کتابونه هم نه دي مستثنا، جمعات نه بار وځي. البته هغه معتکف چې هغه اعتکاف کې ناست دی، داسې مسله دا چې د هغه نه بغیر کېږي نه، نو اعتکاف کې بیع وکړي خو مبیع به نه راوړي جومات ته، مبیع به باري. خو داسې معتکف چې دغه د بیع شرا بل څوک نه ضرورت دي، او که د بیع شرا بل څوک کېږي نو بیا ضرورت نشته ورته، بیا جومات کې به د دې نه ساتي، به جومات به دې نه محفوظ ساتي. او که داسې سړی چې هغه خامخا دوکاندار دی نو اعتکاف سره نه کېني، اعتکاف خو فرض نه دی چې ټوله ورځ دی په جومات کې بیع کوي، پراپرټۍ والا دی، ټلیفون موبایل یې راغسته ټوله ورځ پلاټونه خرڅوي په جومات کې، نو چې نه صبرېږي نو بیا دې ځان له جومات کې هغه آپ کے مسائل کې یو تپوس کړی دی مفتي صاحب نه، وایي زموږ منیجر صاحب اعتکاف ته کینی، نو اعتکاف ته څنګه کینی چې د اعتکاف نه یو ورځ مخکې ټي وي هم د هغه دپاره جومات ته منتقل شي، او ټلیفونونو ټول لاینونه جومات ته منتقل شي، ټول فایلونه هم جومات ته منتقل شي. نو ټي وي خبرونه پکې موري، د فایلونه هم دستخط کوي، او موبایل هم دغه چې ټلیفون په هغې باندې خبرې هم کوي. نو مفتي صاحب ورته وایي چې د جمعات نه دفتر جوړوي نو د عرض دی چې اړو اعتکاف مه کوه خو د جمعات نه دفتر مه جوړوه، چې جمعات نه یې دفتر جوړ کړی. څلورم تیر تلوار به پکې نه روباسي، که راوړي ضرورت د وجې نه خو روباسي به نه. پنځم د دنیا خبرې به پکې نه کوي، د دنیا خبرې دا به نه کوي. شپږم د ګمشده اعلان به پکې نه کوي چې څه شی روک شوی دی. دا اکثر سموالم کوي چې خره روکه شوي دي، ماښام کې ډېر اعلانونه کېږي، پلانکي سړي غوا روکه شوې ده په سر باندې داسې ده، پونه سره ده، د پلانکي سړي خره روکه شوې ده، چرګۍ خره ده،
د خپونه کجای ده نو دا اعلانونه په جمعات کې ناجایز دي د مړي اعلان ما تاسو ویلي چې یو نعیده مکروه ده یو د جنازې اعلان دی نو هغې ته مفتي صاحب جایز لیکلي دي بلند اواز سره تیز اواز سره چغې پکې نه وباسي جمعات کې چغې وباسي عمر رضی الله تعالی عنه سره چې خبره کوله ورته کاڼی وغورځو په خپله ورته هم اواز نه کوو بیا تاسو څوک یې موږ میلمانه وو وایي که میلمانه نه وي ما تاسو له سزا درکوله تاسو جومات کې چغې وباسئ جومات کې چغې وباسئ اتم په سب باندې جګړې نه کول بس ځینو کې دا مخکې امام پسې سب دا د مشرۍ نه ښایي نو دې باندې جګړې کوي نو په سب باندې جګړه نه کول په سب کې سب څه د ګاډي سیټ نه دی چې تا ځان له نیولی دی ادې باندې که څوک ودرېږي ته به یې شاته لیکه کوي سب دا جومات وان المساجد لله جومات ټول د الله دی اگر که دا مالک ولی نه دا چا چې وقف کړی خو د ده ځای پکې متعین نشته یو د امام ځای متعین دی نور چا متعین ځای پکې نشته کوم ځای ته رالی هغه ځای کې به ودرېږي چې کوم ځای رالی هغه ځای کې به ودرېږي په سب باندې به جنګ نه کوي په سبونو باندې جنګ کول یا مخکې راخل وروستو راخل دا د آدابو نه خلاف دي نهب سب نه تنګول چې سب داسې چې مخکې نری ونې ځای دی ته پکې ورلې سم نو دا نور خلک دې سمه ټیکۍ کړه هغه یو په یو خوا کړه یو خوا یا کوک ولاړي بیا قبلې نه هم کوک ولاړي ځکه ځای کم یا ته پکې دلته ورغلی ښه برابر سړی نو دا ټول یا ټیکه کړي دي نو هغه داسې یېغ نیغ ولاړ دي نو بیا د چا مانځه ته فکر نه وي خو دې ته فکر وي چې کله به ختمېږي دا سلام به کله ګرځئ نو دومره ځای کې ورشه چې سب کې ټیک د فرجه نه ده پکار خو داسې تنګول د سب هم نه دي پکار لسم د مانځه منګزار مخې ته به نه ځي منګزار مخې ته تېرېږي نو دې یو سب کې خو تېرېده په هر جومات کې ناجایز دي نور عام په موضع د سجدې نه مخکې یا موضع د نظر نه په مسجد صغیر کې وړوکی جومات دي نو د دیوال مخې ته هر ځای کې سړی ولاړ د دیوال نه دننه ته نه شي تللی دیوال نه بار ځي او مسجد کبیر غټ جومات دي تقریبا 3600 فوټ مربع چې دومره دی مسجد کبیر نو دا مسجد کبیر چې کومینو دی کې بیا موضع د صف نه اخوا که بیا ته اوړې نو اوړېدی شي د صف مخې ته به نه ځي اخوا اوړېدی شي توکل وغیره دا پکې نه اچول چې څه نسوار پکې توکي د صف د لاندې ایښودي بل څه شی پکې توکي دا د آدابو نه خلاف ده رفع المساجد نه خلاف ده ګوتو نه ټکونه نه ویستل چې دا ګوتو نه باز سړي عادت دي بس ټکه شل چې پوره کړي نه هر وخت د ګوتو نه شل ټکه جوړ کړی دا شل ټکې وباسي واز سړی به د سټ نه ټک وباسي داسې کوک کې یو طرز سره د ټک چې 3 ټکه دغه دی شپږ ټکۍ چاقوی د سټ نه جوړ کړی نو دا ټکونه پکې نه ویستل او دیارلسم بدن سره لبې نه کول بدن سره لبې د ګیرې سره چې لبې کوي داسې بیا اړی داسې کوي بیا پکې ګوتې ووهي بعض سړی پوزه کې ګوتې ووهي مانځه باندې ولاړې پوزه کې ګوته وهي بیا به داسې ورته وګوري لکه څه داسې د کان نري دغه راویسته سونه چې ګوري ورته د مونځ مکروه یې په دې سره نجاساتو نه جومات پاک ساتل چې جومات کې پلیت شي بدبویه شي دا پاک ساتل او کثرت ذکر په سره آبادول دا رفع المساجد دا 15 طریقو سره امام قرطبي لیکلي دي 15 طریقو سره فی بیوتنا ذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه یاد شي پرې کې نوم د الله یسبح له پاکي بیانې د دې الله لپاره پرې جمعتونو کې سبابېګا رجال سړي لا تلهيهم چې نه غافل کوي او لرا د دې ان ترفع مفسرین نور معنی کړی دي دا خو امام قرطبي تاسو وی نور معنی کړی چې ان ترفع ببيان الدين لرفع ظاهري فقط چې په بیان د دین سره دا پورته شي صرف رفع ظاهري نه ده مراد ځکه دا د قیامت د علاماتو نه ده سمرقندي دا معنی کوي ترفع الحوائج فيه الى الله تعالی دا ټول خبر سمرقندي کړي چې یوازې رفع ظاهري نه ده دویم دا چې حوائج حاجتونه پکې الله ته پورته کوي ترفع دا مقصد ده مدارک کوئی ترفع الاصوات بتلاوه القران ترفع الاصوات بتلاوه القران چې تلاوت د قران پکې کې
ترفع چې دا आवाज پورته شي په دې کې ګوره تلاوت چې کې یو سره تلاوت کې نو بل ورته غوږ دی یو تلاوت کې بل ورته غوږ دی یو جمعات په چت کې جواره خوتل جایز دي که جایز نه دي جمعات چې ګوره سوچ چته یي د تحت السران واخله الى السما دا ټول جمعات دی وایي د جمعات کې بل څه نه جوړیږي بل څه شي په جمعات کې نه چې لاندې جمعات نه د پاسم جمعات نه لري او د سونو زی لاندې د پاسم جمعات نه ده دا د تحت السرا پر ټول جمعات اقا جمعات چې لاندې بل څه شي لاندې دکانونه د پاس په جمعات د مصلا ده جمعات نه مصلا د سارو متستوي نو رفع الاصوات بتلاوه القران دا چې تلاوت کې یو سره بل بوته وګ دي وای دا قران فاستمعوا له وانصتوا یوم تلاوت کې بلوم تلاوت کې نو دا جایز دی بیا دوړه تلاوت کې دا هغه وخت کې دا چې اعراض پکې د الله د کتاب نه را نشي او چې یوم تلاوت کې بلوم تلاوت کې بیا یو بل ته وګ نګدي د کې اعراض ان کتاب الله نشته دا فتاوی محمودیه په لسم جلد کې لیکلي دي چې دا یا د اعراض کې نه راځي یا ترفع تبصير الرحمن وای چې ترفع بالتطهير وبكثرة القناديل چې دا پاک رشي په تطهیر یعنی پاک شي او ډیر رڼاګانی پکې پړق پروتي رڼای پړقي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت کې جمعات به تیارو نو تمیم داری رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام په جمعات کې اولنې رڼا کړې و نبی علیہ السلام په هغه باندې دومره خوشاله شو و یره که زما لور و ما به تمیم داری لور کړې و دومره خوشاله شو بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترزوی د نبی علیہ السلام ترزوی ابو سفیان ابن الحارث هغه د الله رسول الله زما لور ستالور د زبول خپل لور ورکم نو جمعات کې پرانا کولو باندې نبی علیہ السلام خپل لور ورکولا نو جمعات پرانا کولو دومره ثواب دومره اجر دې پرې کې حدیث کې دا راځي ابو داود شریف حدیث ته مشایل الصلاه المکتوبه دي چې یو سره فرض منزل دي او د پاکي کوري او دس کړي نو دا سي اجر ول الله پاک ورکې لکه حج عمره لشي نفلی او ما مشایل تسبیح الضحى یو سره د اشراف مزله د ضحى مزله دي او صرف د دې لپاره دي نو دا چې لکه نفلی عمره شي کوي وصلاه على اثر صلاه لا لغو فيها کتاب فی علیین او یو منځو کې بیا ناشتي او میاس کې څه به فائدې کار نه کړي او بل منځو کې نو د په علیین کې دا څه لیکل کی لا تلهیهم نمنا کین غافل کید لره تجارت ولا بیع تجارت خو بیا شرات وړو ته شاملي او په مقابله د بیع کې راغنو اغستل ته مراد دي اغستل خرڅول د ذکر د الله نو اقامه صلات د کولو د منځ دنیا کاروم کوي با همه به همه وای خواجه به الدین مر 500 روپو تجارت کو لیکن یو وخت د الله د ذکر نه مشغول نو قطاده وای اصحاب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بیا شراکه ولا لیکن کله چې د دین کار راغی نو دا رکاوټ نه جوړېدو د دین تقاضا د دینه مخ کې و شیخ رحم الله به سړي قصه کوله سړیو دکان به کو دا حکایت اولیاء کې غریبان دکان تجارت کو مخه ته وته هدايه پرته و په خله به تلاوت کو او په لاسو به خلکو له سودا ورکوله او دا ذهن د انسان بسيط ته دا به تداري کرامات ذهن یو کار کې دوه کار نشي کولای دوه ته متوجي کی یو نه ته دوه کار کوا ته هدايه ګوره او تلاوت کوا نو یا باندې تلاوت کې په هدايه کې او یا به تلاوت په دې هدايه عبارت وي دوه ذهن بسيط ته دوه کار نشي کولای امام په پاسه چت کې مقتدیان لاندې چت کې کوي یوازې امام برای نو بیا مونږ نه کیږي او کنه سم مقتدیان سفر بیا مونږ کیږي یوازې امام یو دروله برای د کور نه امامتي کوي نو کور نه امامتي کوي سمو کې یو مولا هغه به کمرې نه به اذان می سار کې لو فکر به ځان سره وړه والته وا چې څنګه به اذان وي بیا بوته شو په بلستان کې بدن نه اذان وي نو دغه شان کې کوي نور چې مقتدیان سره به کیږي لا ذکر الله و اقام الصلاه د کولو د مانځو د ور کولو د زکات یا خافون یومن یریږي دا غورز نه چې اوړي راوړي پاږي کې سترګي زړونه او سترګي یعنی مستربي یجزهم الله چې بدل ول ورکی احسن معاملو خيستاغه چې دوی کړی دي ويزيدهم زیات ول ورکی د فضل خپلنا دیدار الهي والله يرزق من يشاء الله رزق ورکی چې رضا شي بغیر حساب به حسابا مسجد کی امام کو زکات اور صدقۃ الفطر دینا جائز ہے کہ نہیں نو په هغه کې چې ورکی په تنخواه کې اول نه وسره لیکلم کړي
چې طالب تنخواه به 300 خو ته ورسره به نور به ورسره سرسایه او سرمنې نو بیا ناجایز ده. بیا هم د امام تنخواه وشوه خو دا سړي دغه ونه شو سرسایه ونه شوه او که دې کې نه تنخواه علاوه او هسې د غربت د وجې نه ورکوي نو بیا جایز ده بیا پکې ثواب هم زیات دی. رحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقية يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. دعوة سورة ذکر شو. الله نور السماوات والأرض. دا الله تصرفات پزمکا اسمان کې داسې ښکاره دي لکه په توره شپه کې چې چراغ او ډیوه بله کې. دلیل څه دی؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع، هغه رجال دي چې په مختلفو ځایونو کې ناست دي لا تلهیهم تجارت یسبح له فیها دا الله پاک تسبیح بیانوي. بیوت نه مراد جماعتونه، مدرسې، خانقاګانې، مورچې، پدې کې رجال ناست دي. د رجال النور شپږ صفات ذکر شو چې دا نور والا خلق څوک دي؟ نو دا رجال دي کامل سړي بهادران دي، کامل فی رجولیت. دویم تجارت اغستل خرڅولې د الله د ذکر نه نشي غافل کوله. دریم ذکر الله کوي. څلورم مونځ کوي سم. پنځم زکات ورکوي. شپږم د قیامت نه یری، یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. تسبیح ولی وی لیجزیهم الله احسن ما عملوا، چې الله پاک دوی ته د دوی د اعمالو خسته بدله ورکړي. الله پاک د دوی دیدار الهی نصیب کی. یرزق یزیدهم من فضله والله یرزق من یشاء بغیر حساب. الله پاک رزق ورکړي چاته چې رضا شي بی حسابه. بغیر حساب څه مقصد دی؟ بغیر حساب یو معنی ده بغیر حسبان، چې داسې رزق ورکړي چې د په وهم او ګمان کې نه راځي. بغیر حساب حساب کتاب وسره نه کوي. بغیر حساب ډیر زیات ورکړي څوک شمارل نه شي. والذین کفروا دا اصحاب النور په باره کې په مقابله کې د ظلماتو والا د کافرانو حالات دي. دو مثالونه. کافر دو قسم دي. یو هغه کافر دی چې دنیا کې څه اعمال کوي. دویم هغه کافر دی چې د سره عملی نشته. کافر هم دی عملی هم نشته. د دوړو مثالونه ذکر کوي. او آیات کې جواب د سوالم دی چې کافران هم
اعمال کوي چې دا کافر دا تنظیمونه جوړ کړي دي دا د انجوزو په صورت کې چاله روډونه جوړي چاله ځنګلونه چاله پلونه چا سره تعاون کوي په هنګامي حالاتو کې وړو را لیږي ټنټونه را لیږي مختلف طریقو سره نو الله پاک کوئی چې ایمان نشته دا اعمال برباد دي کافر چې څه عمل کوي دنیا کې نو دته به د هغې دنیا بدلم دنیا کې میلاویږي چې کافر څومره اعمال وکړه دنیا کې نو بدله به ورته دنیا کې میلاویږي آخرت کې څه شی نشته دویم هغه کافر هم دي راهبان د انتهایی ریاضتونه کوي وجوه یومئذ خاشعة عاملة ناصبه په ګرجو کې پادریان دی هغه داسې اعمال کوي چې بالکل ځان وچ کړی دی روجي نسی په مخه عبادتونه کوي ځان کړی الله پاک کوي د دوی عملونه برباد دي وجوه یومئذ خاشعة عاملة ناصبه دنیا کې ډیر کار کړی ډیر ستړي شوي او ایمان ورسره نشته ایمان برباد دی اعمال برباد دي د کافرانو اعمال الله پاک په شان د سراب دي چې بیابان کې تګې په ګمان د اوبو کوي سراب شګې شګوګل غول بیابانی یا سموال ورته وي دا پیریانو تنورونه لمبه کړی دي سره غرمه کې چې روزي د غنو د پټونه داسې لوګي باندې خېږي وای دا پیریانو تنورونه لمبه کړی دا اصل کې دا سراب بقیت یحسب الظمآن ماء دا د چې کوم غټي صحراګانی دي تپتی صحرا باغی کې مسافر رکشي او بو سره ختم شي نو چې کله ډیر تګي شي نو د انتهایی تګي کېدون وروسته دوی ته جنون ولګي هغه جنون داسې بیا چې بیا منډې وهي هغه دی اوبه دي هغه د خپل دی هغه د باغ دی هغه د جنکۍ دی اوبه دي ورسره نو په دې منډه کې داسې منډه وهي او په دې منډه کې بس یو ګډ سره غره سره سشي سره ټکراو شي مړ شي دا ځای په ځای په دې داستان ایمان فروشو کې دا ځای په ځای شته چې دا غول به ابانی د لاس نه څنګه د خلق قتلېږي څه طریقې سره دغه مختلف صورتونه نو که څوک خيار و سره مرګره هغه رانیسي او که یوازې یا مرګره سره نه پوي نو د منډي وهي کله یو وخت یو لیونه کی بل وخت بل کله په یو ځای لیونی شي او دغه حالت تورسي چې د دماغو کې بیا ته شي نو وو د ونو د باغونو د پر دماغو کې او د پس منډي وهي چې د ګټ سره لګي مړ شي نو دا هغه ته اشاره ده د عربو په صحراګانو کې وداسې کېده چې دا خونخوار صحرا ده صحابه صحراګانو په باره کې راځي وي دا خونخوار صحرا ده نو خونخوار صحرا به دغه صورت دي والذین کفروا کسان چې کافران دي اعمالهم عملونه د دې کسراب پشان د شګوري بقیتن په بیابان کې په میدان کې صحرا کې یا سبوه الظمآن ما انچ ګمان په کې تګې دوبو حتا اذا جاءه تر دې پورې چې راشي پاغه پسې لم یجدون من سراب لرسشه ووجد الله عنده بیامومی الله التنو پورا کی حساب دادو مثال خدغه شو چې تګې دې ډېر تګې
صحرا کې روان دی ریګستان کې د شګو چمک ورته د لرې نه د اوبو ډنډ ښکاره شو نو دی ورپسې روان شو چې دغلته اوبه دي نو چې زی څه شی نه نو هلته د تندې نه څه شي ته ټکراو شي ولګي مړ شي په لاس باندې څه شی ورنه شي دغه شان دی کافرو چې اعمال کړي دي دی کافرو چې اعمال کړي دي نو دوی په تمه دي بوشم وی الله زمون سره دی وی الله زمون مرګره دی نو دوی د خپل اعمالو ته په تمه دي چې موږ څه اعمال کوو لیکن کله چې په دې اعمالو پسې لاړ شي یعنی مړ شي د اعمالو په تمه باندې نو هلته څه شی نشته اعمال د کفر د وجې برباد شوي جهنم ته ورځي ووجد الله عنده بیامومی الله د دې سره فوفاه پوره ورکړي دته حساب ده والله سریع الحساب الله زر حساب کوونکی دی ډېر زر حساب ټول مخلوق سره حساب کتاب چې کینو وخت په نه لګي دومره وخت نه لګي ما بین الفقتين چې میخه یو ځلول وشو دوباره ورته بچې پرې دي نو ټول مخلوق په حساب دومره وخت نه لګي او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج دویم قسم کافر هغه کافر چې هغه د کفر سره د عقیدم د کفر د اعمال نشته او کظلمات والذین کفروا اعمالهم کظلمات والذین کفروا اعمالهم کظلمات او یاد کافرانو عملونه په شان د تیرو دي فی بحر لجین پاغ دریاب جوور کې یغشاه موجن چې پټکړی دلره چپی من فوقه موجن د پاسه په چپدا د پاسه په وریزدا ظلماتن تیری زنی د پاسه د زونو نورو ابن جوزی تفسیر کوي چې مثال څنګه شو موج صدا اول موج کفر او شرک د پاسه په بل چپه د جهل د پاسه په وریز هغه ختم مهر په لګیدل دي نو ظلمات تیری فکلامه ظلمت ومسيره الى الظلمات خبرم د تیارو دی او تللم تیارو طرف ته دی خبرم د تیارو دی تللم تیارو طرف ته دی یا ظلمات عقیده د تیاری ده عمل د تیاری ده خبر د تیاری دی زید داخلي دو د خارجو د تیاری دي نو ظلمات بعضها فوق بعض تیاره د پاسه د تیارو نه د ټولي تیاری دي بحر لجی سره سینه د مشرک موج سره جهل د مشرک من فوقه موج دغه غلط پیران ملنګان من فوقه سحاب د اعمال شرکیه ظلمات فوقها بعضها فوق بعض قول فعل عمل هر څه د شرک دی ټول شرک دی او په بحر کې جوور دریاب کې حیوانات دي نو د په سینه کې انواع د خباثتونو دي د آیات یو طریقه د ابن جوزی په طریقه شو دویم پنځپیر شیخ القرآن رحمه الله چې کوم حل کړي د آیات ابن جوزی داوی چې اول موج نه مراد څه شو کفر او شرک دویم د پاسه په بل چپه د جهل ده د پاسه په صحاب د مهر په لګیدلې به خبرم د تیرو دي قول فعل د تیرو دي روانم تیرو ته دي ظلمات بعضها فوق بعض دویمه طریقه د حل آیات دا شو چې بحر لجینه مراد سره سینه د مشرک بحر دې په بحر کې انواع د حیوانات دي نو د په سینه کې انواع د خباثتونو دي
د پاسه په چپی دي د جهل د مشرک دی د پاسه په بل چپره د پیران ملنګان دي د پاسه په صحاب دی د اعمال شرکیه دي ظلمات بعضها فوق بعض قول ظلمت ته عمل ظلمت ته فعل ظلمت ته مدخل ظلمت ته مخرج ظلمت ته طول تیری دي اذا اخرج يده کله چروات خپل لاس لم يكد يراها نينزي چويني اغه لرا ومن لم يجعل الله له نورا چار پارا چنره ګرځبل الله رڼا فما له من نور نشته د پر رڼا چې الله تعالی رڼا ورنکین د سره رڼا نشته علم تر ان الله يسبح له من في السماوات دا دلیل عقلی شروع کیږي نه حاصل دا چې اول نه احکام بیان شو مبادی 7 بیان شو دې د پاره چې ستا په مقتدا څوک تهمتونه نه لګي پیغمبر باندې څوک تهمتونه لګي مقتدا باندې تهمت ولی لګي ځکه هغه دا مسله کوي چې الله نور السماوات والارض دا الله د یوالي مسله او دا الله تصرفات اسمان زمکه کې داسې ښکار دي لکه په تور شپه کې چې چراغ بل کی کدی دا پر دلیل نقلی غواړي نو هغه رجال دي په بیوتو کې رجال دی په بیوتو کې هغه د الله پاک پاکي بیانې سب بیگا سبا دا وشپک صفات ذکر شو او څوک چې دا مسله نه مني نو که اعمال کوي اعمال داسې بربادي کسراب بقیه يحسبه الظمآن ماء او چې اعمال نشته نو داغه قول عقیده د ظلمت ته عمل د ظلمت ته فعل د ظلمت ته مدخل ظلمت ته مخرج ظلمت ته ظلمات بعضها فوق بعض او کله مسلې د توحید د لپاره عقلی دلیل غواړي نو یو نه درې دلایل عقلیه بیانېږي علم ترى ان غورت ان الله يسبح له يقينا پاکی بیان دی الله د پاره من فی السماوات ټول هغه څوک چې په اسمانونو کې دي من دي کې تغلیب د ذیاقل په غیر ذیاقل د وجه شرافت نه کله ما فی السماوات وی تغلیب د غیر ذیاقل په ذیاقل باندې کوي د وجه د کثرت نه پاکی بیانې د الله ټول هغه څوک چې په اسمانونو کې دي هغه څوک چې په ځمکو کې دي وطير صافات مرغان وزر کلاوي څنګهونه بیرته کوي وزر کلاول څه مقصد چې کم کار ل پیدا دي هغه کار کوي چې څه کار ل پیدا دي هغه کار کوي یا دا مقصد دی چې دا مرغان چې وزر کلاو کینو په دې وخت کې دوی د الله ډیره تسبیح وي په نسبت سره ناس دي چناستی کلن قد علم صلاته و تسبیحه ندی کی دو معنی دی کلن دا ټول مخلوق دا من فی السماوات و من فی الارض معلوم دی دوی تا دی مخلوق تا دی من تا من مفرد علم مفرد معلوم دی من فی السماوات و من فی الارض صلاته منص فلا و تسبیح فلا صلاته دعا خپلا او تسبیح خپلا نو صلات انسان جنات ملائکه سره لګي او تسبیح د مرغانو سره لګي یا کلن قد علم طول قد علم معلومه ده الله تا صلاته دعاګانې د دوی پیجنی الله پاک صلات او دعاګانې د دوی او تسبیح د دوی خلق کل شیء ثم هدا والله علیم الله پور بما يفعلون باغی چې دوی کوي ولله ملک السماوات یواز د الله لپاره بر شي د اسمانونو د زمکو دا و الى الله المصير الله تا واپس د ټولو علم ترى دویم دلیل عقلی این گوری تا ان الله یزجی صحابا چه الله پاک شری
یوزی شړل شړی وریځ لرا ثم یؤلف بینه بیا تر جوړخ راولی د دې په منځ کې څنګه ثم یؤلف څه مقصد شو اسمان ته تاسو ګورئ اول پکې داسې ونډه ونډه وریځ پیدا شي ځای په ځای دا وریځ نری وریځ کې باران نه وي چې اسمان پکې ښکاري باران پکې نه وي بیا دا وریځ کې لاندې باندې شي جوړخ پکې راشي نور بل ته راځي لاندې باندې شي ثم یؤلف بینه بیا جوړخ راولي د دې په منځ کې ثم یجعله رکاما بیا کې دی لاندې باندې نو وریځ لاندې باندې درنه شي پخه شي مضبوطه شي فتر الودق یخرج من خلاله ویني به باران چې روزي د دې وریځې د منځ نه باران راوستون کې الله دې د الله د خزانو ناراضي او ظاهر دا چې باران د وریځو د منځ نه روزي وينزل من السماء من جبال فيها من برد دې آیات یو توجیه یو مقصد دی ينزل من السماء نازلی د اسماننا من جبال فيها دا غرونو نا چې دی پر اسمان کې من بردن د غلې د دې دا مقصد دی یو توجیه دا وی لکه څنګه چې په ځمکه کې د ګټو غرونه دي نو دغه شان په اسمان کې د غلې غرونه دي जिस तरह जमीन में पत्थरों के पहाड़ है उस तरह आसमान में ऊलों के पहाड़ है शिबिर अहमद उस्मानी से दाली की युनज़िल मिन जिबाल बरद बरद फरादा तवजीह कर दी युनज़िल मिन अस्समाء मिन जिबाल बदल दे युनज़िल मिन जिबाल बरद बरद چې په اسمان کې د غلې غرونه دي د هغه غلې د غرونو نه غلې نازلې یو توجیه دا ينزل من السماء نازلی د اسمان من جبال یعنی د غرونو د غلینا فيها چې دی پر اسمان کې من بردن غلی فيصيب به من يشاء سید لرا چاته چې رضا شي واپس کې د چانه چې رضا شي اوله توجیه څه شو لکه څنګه چې په ځمکه کې د ګټو غرونه دي دغه شان په اسمان کې د غلې غرونه دي نو الله پاک د غلې د غرونو نه غلې نازلې غړې راوړې دویمه توجیه سمانه مراد وریځ ده چې هغه وریځ په کثافت او په درنوالي کې د غرونو په شان ده سمانه مراد وریځ ده چې په کثافت او درنوالي کې د غرونو په شان ده وينزل من السماء نازلی د وریځنا اتی وریځ من جبال چې په درنوالي کې د غرونو په شان ده مم بردن غلې چې ګوره دا وریځ شي دا چې د جاس شو کېږي بره نو دا جاس چې دی بره وځي نو دا جاز هم داسې ګړبۍ ځان سره سړی یېرېږي پکې سخت د جاز پکې بلکل ګړبېږي دا سخت دی دا کثافت یې پکې دا کثافت نو وریځ نه چې جاز یا پورته وځي یا ښکته ځي نو دا جاز په پلنو باندې داسې رپېږي بیا د پاسه چې وځي دی د دې وریځې د پاسه چې د جاز نو د جاز نه چې د وریځې ته ګورې نو بالکل د غرونو په شان ښکاري بالکل د غرونو په شان سپینه وریځې سره وي دا په واوره د پاسه روانه په واوره د پاسه اوس چې کراچۍ نه راتلم د جاز د موسم داسې و کراچۍ نه چې موږ اوچت شو دغه شو وریځ سخت وریځ شو کثیف وریځ نو د پاسه جاز چې د پاسه شو نو چې نور لګېدل کوم ځای کې نو دا وریځ داسې واله که سړی چې په واوره رواني دا جاز د واورې د پاسه نږدې واورې په واوره رواني لرې چې ګورې نو بالکل د دې غرونو په شان څه داسې اوچتې ډبي څه داسې کټ شوي لکه پوله چې جوړه کړي
لکه پولی چې کړي څه خړه وریځي څه سپینې څه پکې داسې د اوبو د کندو په شان کندې جوړې شوي ما د خپل موبایل کې ډېر تصویرونه مغلسي نو دا وریځ چې کمینو په کثافت او په درونوالي کې دا د غرونو په شانی نو شبیر احمد عثمانی سے وہی سما سے مراد بادل ہے جو کہ کثیف اور بھاری ہونے میں پہاڑوں کی طرح ہے بیا معنی دا شوا وینزل من السماء اور وری الله پاک د وریځنا من جبال چا وریځ د غرونو په شان دي په سخوالي کې فيها چې دی پرې اسمان کې منبر دین غلې ويصيب به من يشاء رسي چاته چې رضا شي دا بیا استعاره شوا ذکر د مشبہ به مراد نه مشبہ ده ذکر د مشبہ به مراد نه مشبہ نو مشبہ به سره غرونه او مشبہ سره وریځ وجه استبی سره کثافت او درنواله نو نازلی من السماء د وریځنا من جبالن د غروننا یعنی هغه وریځ چې هغه د غره په شانده په کثافت کې ذکر د مشبہ مراد ته مشبہ استعاره مصرحی درېمه دا چې دا من جبالن بدل شي د من السماء ګوره دویمه کې دا استعاره شوه ذکر د مشبہ مراد ته مشبہ نازلی الله پاک راوری الله پاک من السماء د وریځنا من جبالن د غروننا یعنی هغه وریځ چې په شان د غرونو د په کثافت او په درونوالي کې درېمه توجیه کې من جبالن بدل د من السماء من جبالن بدل د من السماء وينزل نازل الله من السماء د اسمان من جبالن یعنی د غروننا د وریځ غرونه ته مراد دي من جبالن یعنی د غروننا فيها چې دی پر اسمان کې من بردن غلې ويصيب به رسید لرچاته چې رضا شي غلې وختانوي غلې کوله کوي یو پټي یو سرتوري بل سرته نه د یو سړي پټه وږي د بل نه یو کلی کی بل کلی دی نه یو کله فریدي میانس کی یو کله فریدي بل کله وای بل کله فریدي بل وتی دا رس په مختلفو طریقو سره راځي ويصرفوا واپس کوي ځکه دا الله عذاب چاته رسي چاته نه رسي ويصرفوا واپس کوي عمن يشار چانه چې رضا شي یکادو سنا برقی نږدې د چمک د برېخنا پړق د برېخنا د بجلی پړق چورته وي سنا برقی پړق د برېخنا چمک د برېخنا برقی برق ضمیر الله تراجه دی نږدې دا چې چمک د برېخنا د الله یذهب بالابصار او تختی نظر یقلب الله الليل والنهار اړیداړي الله شکر دا د الله قدرتونه دي نو الله نور السماوات دا متصرف دا تصرفات الله کوي یقینا پدې کې لا عبرت په لول الباب عقل والو د پاره والله خلق كل دابه دریم دلیل عقلی الله پیدا کړی دی ارزنده سرمه ما اندوبونا دوبونا څنګه پیدا دی دا هغه وګړي چې د ټول عالم د پر مبدره وجعلنا من الماء كل شيء حي وكان عرشه على الماء دا عرش نه لاندې چې کوم وګړي هغه ته مراد دي دویم دا چې د معنی مراد نطفه ده النطفه المختصه بتلك الدابه النطفه المختصه بتلك الدابه د هر دابه خپل نطفه والله خلق كل دابه الله پیدا کړي هر زنده سر مما اندوبونا فمنهم من يمشي على بطنه ځنی هغه دي چې ګرځي په خېټه باندې ګرځي لکه مار دې په خېټه باندې ګرځي خلک وي د مار خپېشته خو ښکاری نو چې ښکاری نه نشته کړه چې ښکاری نه نشته وینا د دې خپې یي هدن نه وی ځان خبر نشته او کس وی وي د مار خپې ما سره دي نو تو سره څه د مار خپې دي کوم ځای تاسو سره څنګه راځي هغه د مار چې څنګه چې مرشي او دغه وخت کې ته په ور باندې ونیسې نو د خپې ښکارې شي نو زر باندې ولا خېټه سری کتل نه بار نه هغه تیرو باسا نو پای مار سره دوی څه کوي چې دې په دې کې تبرک عقیده ده چې دا سړی سره دې په مال ورته راځي
نو مال بیا راشي یا به نشي مار به ورپسې راشي مال نه راځي پسې مار ورپسې راځي د کتک نوي کلي کې والا کو هر کال به هغه یو مار چې شو او مار به ورپسې منډه وهله د هر ځای نه ورپسې راتلو بیا هغه پاړو لګوتو پاړو ورته وایي چې دا داسې مسله چې ته وارڼې مار چې چېرې وارڼه مؤنث ماره نه وایي هغې چې چلی نو تا کې هغه بین نه نوتی دی نو هغه بین د وجې نه تا پسې مار ګرځي چې مذکر مار چې چرته ویني تا پسې هغه پسې واقعي راتو څلور پنځه پېرې چې چلی نو بیا هغه د هندوستان نه د مار د بادشاه اډوکې راوړو د مارانو بادشاه به چېرته نو د مارانو د بادشاه اډوکې راوړو هغه اډوکې هغه سره اوس هم غاړه کې پروت دی نو هغه د بادشاه اډوکې چې نو د ماران کې اوس یېرېږي اوس ولې نږدې نه راځي که نو هر کال به ورپسې مار ګرځېدو نو تا به د مارڼې چې د وارڼې مارې خپې باندې که ته یې ښودي ځان سره نو مال به ورپسې را نه شي او مار به ورپسې راځي بیا نو دا وایي دا د مار خپې دي پای مار او دا څه هغه دغه دي که نه د مرغۍ پی او د مار خپې او دا د انځر ګوله دا ممتنعات جمع کړي وي دا ځان له پیدا کا د انځر ګل باره کې هم خلک دا وایي چې د انځر ګل چې وموندو نو بس دې مالدار کېږي بیا د انځر ګل چې وموندو دې مالدار کېږي نو ټول ورځ انځر لاندې کټ اچولی ناست دي کې به ګل چېره ښکاره کېږي انځر کې ګل کوم ځای نه ښکاره کېږي والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ځنې ګرځي په خېټه خپله باندې ومنهم من يمشي على رجلين او ځنې ګرځي په دوه خپې انسان او چرګه ومنهم من يمشي ځنې هغه دي چې ګرځي على 40 په څلورو باندې يخلق الله ما يشاء دا الله پاک داسې جامع لفظ وي چې څلور درې دلته ذکر کړه په خېټه دي په دوه خپې دي په څلور باندې دي نور څومره دي نور د الله دنیا مخلوق دی د چا شپږ خپې دي د چا اته دي د چا 40 خپې دي څلوېښت خپې او څه چې پکې د هغې 1000 خپې دي 1000 پا ورته وایي 1000 پا دا زنځه وګوره که زنځه نو زنځه ته په دې بل مخ که را خپې وله شماره دا خپې وله شماره یو شپه چې د دې څو خپې نو دا غټه او د وړو نو دا 1000 پا البته دا نکته لیکلې ده عالمانو چې حیوانات په ګرځېدو کې دا درې قسمه دي خپې بیا ډېرې په ګرځېدو کې دا درې قسمه دي چې په یو وخت کې څه په خېټه ګرځي څه په دوه خپو ګرځي او څه په څلور ګرځي د دې کومو حیواناتو چې زیاتې خپې دي دا هم به یک وخت څلورو باندې ګرځي دا د نورو مقاصدو دپاره څه ورسره هسې تپني نورو مقاصدو دپاره لکه تاسو جولا ته وګورئ نو جولا خپې خو اته دي خو دا څلور خوځۍ په یو وخت کې حرکت چې ورکوي دا څلور اسې وړي ورسره مچ ته وګوره مخې ته به یې ناست وګوره ورته نو دا دوه خپې خو د ویپرو په ځای دي دا خو په دغه سترګه باندې وهي د دې خو تلو پسې کار نشته مچ له الله باڼه نه دي ورکړي ځکه سټ یې نری دی نو که باڼې وی نو بیا به سټ نه اوچته بیا به سرکوزی و همیشه نو باڼې نشته نو د هغې په ځای دا دوه ویپرې ورکړي دا د ویپرو ایجاد یې د دې نه کړی نو دا په همیشه په دې شیشه باندې وهي شیشه ډېر پاکه ساتي بلکل صفا نو دا دوه خپې دې دپاره او دا دوه نور د بل کار دپاره ځي په څلورو باندې څاروی چې روانې خوا ته تاسو وګورئ یو وخت کې دوه خپې اوچتئ یو طرف نه یو بل طرف نه د ډېر په دغه سره یوه خپه چې ښی طرف ته یوه خپه مخکې اوچته کړه نو ورپسې به ګس رستنې اوچتئ بیا به ګس طرف ته مخکې اوچتئ بیا به ښی رستنې اوچتئ او انسان چې روان وي نو دیم یو ټایم کې په یوه خپه ځي ولکه څه په یوه خپه ګرځي نو انسان ګرځي په یوه خپه یو وخت کې په یوه خپه ګرځي یو وخت چې په دواړو ګرځي خو کارغۍ بیا ټوپونه وهي یو وخت کې یوه خپه خو دا یوه ږدي بله اوچتئ بله ږدي بله اوچتئ روانې په دې باندې یخلق الله ما یشاء ان الله یقینا الله علی کل شیء قدیر په هر څه باندې قدرت والا دی د الله قدرتونه حیوانات وګوره حیات الحیوان دا پخوا دا سړی تېر شوی دی دا علامه د میري دومره حیوانات یې جمع کړي دي چې حیران شي ورته سړی بیا د هر حیواناتو د هغې خواص چې دا پیدا کېږي کوم ځای کې څه خصوصیات دي حلال دی که حرام دی احکام یې ورسره هم لیکلي دا زبردست اوس یې ورته اردو کې چې ترجمه کړي حیوانات کې انسایکلوپیډیا چې دا د حیواناتو ګودام دی پکې نو دننه په هغې کې د حیواناتو حالات هم دي پکې ورسره وظیفې پکې هم ورکړي
وسره نسخې دي پکې نسخې وسره پکې دي دا حیوان دی لپاره نور نسخې وسره ورکړي حکیمانو لپاره دا ویزونه پکې دي دمونه دي پکې څو ډېر بهترین کتاب دی دا انسایکلوپیډیا دا پورا اردو کې شایع شوی دی په 2 جلد کې اصل کې په عربي کې دی د علامه دمیری کتاب دی به ورسره عجائب المخلوقات ورسره بل یو حصہ ده بیا دا مو سره شهید عربی هغه سره عجائب المخلوقات حیات الحيوان او لاندې ورسره بل کتاب عجائب المخلوقات په هغه کې مخلوقات او ناشنا حالات بیا پکې ناشنا واقعات یو سره ناشنا واقعات مارانو باندې ډېر لوی تفصیلی لیکل مارانو باره کې ډېر تفصیل لیکل ماران بعضی کې بالکل زهر نه بعضی انتهایی زهريلا بیا لیکلي دي چې ځنګل کې برج نه کې اوسېدي درې خويندې وي نو او وی د مارانو ماهرین وي پاړوان وي او دا مشهور او چې ډېر خستم دي نو چې دوه کسان روان دي شوقیان ونه وې دا څه طریقه جوړو د جنکې یو نظر ویني خره کنه څه طریقه جوړوي ځان داسې بزان ښکارا کو چې زمار چی چلے نو دی یو ځنګل کې ولرګي راوغستو د خپل خپل راواچو شوق کې کوئی قیمت نه هیګا شوق قیمت نه خپل خپل زخمی کړه چې خپل زخمی کړه نو دی یو د لاس نه نیولې راغی دروازه وټکول جنکو ته چې را د موږ مارچی چلے راوسته راشه دل دم وکای مارچی چلے چې هغه چې راوسته جنې وروته د خپل وکړه ورته وی چې ستاد خپل مار نه رشي چلی دا په شي لګېدلې ده خو په هغه شي باندې مار امتیازي کړی دي او 3 غنټې پس به تمرې 3 غنټې پس به مړې هغه چې دا وګپ لګاوه چې پرشتیا شو او ته پرشتیا رام شو پرشتیا 3 غنټې پس مړ شو مولا د امتیازه چې هغه ته ویلي چې وو بیچوسا ته یې بیچوس یخلق الله ما یشاء ان لنور پکې ډېر عجیب واقعات دي پکې حیات الحيوان خو دلچسپ کتاب دی ان الله على كل شيء قدير یقینا الله پارسوز باندې قدرت والا دی لقد انزلنا آیات مبینات اعاده ترغیب یقینا نازل کړم آیاتنا ښکارا والله يهدي من یشاء الله خو نه کې چاته رضا شي لا صراط مستقیم لارې نیغتا ويقولون آمنا بالله شکورا وای من ایمان راوړې په الله باندې او د الله پر رسول باندې او اطانا خبره منلې د منګه ثم يتولى فريق بیا اعراض کوي یو ډله د دوی نه من بعد ذلك فسدینا وما اولئک بالمؤمنین او ندی دا کسان مؤمنان واذا دعوا الى الله ورسوله کله چې وبلل شي الله او د الله رسول ته ليحكم بينهم کله چې فیصله کوي په منځ کې یو ډله دوی نه مخړی د بشر منافق قصه سورۃ النساء کې به تصویري هغه قصه دلته مفسرین لیکلي دي د سره چې بشر منافق يهودي سره مسله رااله يهودي استاد په پیغمبر باندې فیصله کو بشر وینا په استاد په کابل اشرف باندې به وکړي کابل اشرف باندې به وکړي يهودي د مجبور کې چې تعالی عجيبه مسلمان چې تاسو پیغمبر فیصله کوم ته خپل پیغمبر باندې فیصله نه کوي منافق مجبور کرای وستو چرا وسو منافق مجبور کرای وستو نو منافق د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دوړو بیان واورېدو نو فیصله وکړه په حق د يهودي کې فیصله وکړه نو دی منافق وی چې زونه لګونه تحقیق وکړي عمر رضی الله تعالی عنہ تخکار شو مزید تحقیق بوشي لګا پیل بو کو پرې باندې نو راغ عمر رضی الله تعالی عنہ ته چې عمر رضی الله تعالی عنہ تراله نو دوه تخپل مدعا خو ته پیش کړي چې ګوره زه مسلمان یم تاسو مرګره مودا سي مودا دا چې کوم دی نو يهودي دی او د الله دشمن دی او دا اعداء الله دی وی مسله صدا وی دا د يهودي وی چې دی کې خو فیصله تاسو پیغمبر یو ځل کړی دا عمر رضی الله تعالی عنہ دن تاسو کې دی او چې بس صرف ماده سي مزيدي تحقیق منافق رسول نه ډېر پوزي دا سي مزيدي تحقیق خو دا سي تحقیق لپاره موږ چې تاسو پکې سوای هغه زورګه راوړم خپل سمبدي کو بدل پسې راوړم مستبرخه لړ پوره راوړه اذن سټو د منافقنا وي هكذا اقضي لمن لم يرضى بقضاء الله ورسوله چې دا الله او د الله د رسول په فیصله سو خوشاله نه هغه له دا فیصله کوم دا زما قانون دی چې څوک د الله د رسول په فیصله خوشاله نه هغه له دا فیصله کوم
بیا منافقان رااله چې زموږ سړی وجلې ده موږ لري بدل واغستی شي هلته آیاتونه سورة النساء نازل شو نو دلته هم دا ده ویقولون آمنا به آمنا بالله ورسوله وبالرسول واطعنا خبر من لمنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون کله چوب لشي الله د الله رسول ته چې فیصلو کې پمین زدي کې نو یو ډله دینه مخړی و ان یکم لهم الحق کيد دوی لپاره حق ناراضي دي ته پمنډا اوسم دته دا چې ګوره کوکه څه فیصله نو کله چې یو سړی ته ځان په حق اخکاری هغه به وایي چې ګوره مسلمانی دا بانک ویل کېږي روزي نیول کېږي او دا د مسلمانانو وطن دی د الله کتاب شته د قانون شته عالمان الله پاک را کړی دي په دې به فیصله کوو که نه ولې ځان کافر کوو چې دا وځو نو بیا چې پته ورته ولګي چې زما معامله لږه سسته ونې ده نو بیا وایي چې ګوره بس کلاریږه دا ملک دی دې کې حکومت دی حکومت قاضیان مقرر کړي غټې غټې تنخواګانې ورکوي عدالت دی فیصلې کېږي او دا قانون ټول د شریعت دی که نه وایي دا ټول قانون د شریعت نه دی نو ټول قانون بیا دا وایي دا خو عام خلک هم وایي دا چې څومره چې کوم د سرکار دا څومره چې عدالتي قوانین دي دا ټول د شریعت موافق دي عدالتي قوانین ټیک ده د پاکستان په آئین کې دا شته چې د عدالت عالیه چې کوم دی دستور هغه به صحیح هغه به قرآني دا خو شته د 73 د آئین اولنۍ دفعه ده د 73 د آئین اولنۍ دفعه ده چې قرآن او د سنت ته به بالادستي حاصلوي خو قرآن سنت ته بالادستي هغه صرف په کاغذ کې حاصله ده چې په دقه د آئین په کاغذ کې لیکلي د آئین په کاغذ کې لیکلي عملی طور قرآن سنت بالادستی نشته قرآن سنت بالادستی نشته اوس دې نږدې وخت کې یو سړي د جج دپاره انټرویو ورکړه سپریم کورټ جج غالبا دا مسله وه نو هغې د دې وجې نه مسترد کو چې د قرآن یاد دی د قرآن حافظ دی د دې وجې نه نور هر څه د کاغذات هر څه برابر دي خو دته چونکې قرآن یاد دی د قرآن حافظ دی نو د باندې جذبات غالب کېدی شي نو د دې وجې نه دی د پاکستان د سپریم کورټ د جج اهلیت پکې نشته حالانکه په دغه وحده باندې مخکې هندو پاتې شوی په دغه وحده باندې مخکې هندو جج پاتې شوی نو د هندو هغه باندې پابندي نه وه د قرآن په حافظ باندې پابندي ده چې ډېر قرآن حافظ دی چونکې د دې لپاره اهل نه دی بیا چې ورته چې دا ستاسو قانون اسلامي نه دا د فات ټول خلاف دي دا عائلي قوانین ټول د شریعت نه خلاف دي نور فیصله چې کېږي قرآن او سنت کله د جج له ورځي او کله د وکیلانو له ورځي د یو اسلامي کتاب نوم ولم نه ورځي پرې ټول الپوره کې یو ځل د دوی په دې باندې هغه د یو اسلامي کتاب نوم وایي یو کس له د اسلامي کتاب نوم نه ورته بیا ځان له یو زوړ وکیلو پکې چې سر ځان له یو نوم وایي دا نوم وایي دا به هغه د سر اسلامي کتاب ونه بیا صرف وی ګوره میراث پکې نه دی د میراث پکې د مجبورۍ نه دی داسې قانون داسې قواعد شته نه د انسان په اصولو کې چې داسې قواعد جوړ کړي چې هر مستحق ته حق ورسي د هغه د رشتې مناسب هسې تقسیم خو هر څوک کولی شي دا تقسیم کا خو هر مستحق ته د هغه د رشتې مناسب حق ورسي چې دا ښځه ده نو د ده حق د دې حق څلورمه اتمه دی د دې په مقابله کې خاوند دی د خاوند حق نصف یا ربع ده نو دغه شان ورور دی نو کله ورته حق رسي کله لږه کله ډیره کله ورته بالکل نه رسي پلار دی کله به هغه ته سدس رسي شپږم ورته رسي کله به هغه کل ما بقیه اخلي کله به سدس مع الباقی اخلي نو داسې قواعد او ضوابط هغه انسان جوړولی نشي کوم چې د میراث شرعي قواعد ضوابط دي د دې وجې نه په دې طریقې سره دا د دې وجې نه رایج کړي دي وَإِن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ كَيْ دَوِي لَپاره حق يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ راځي ورته په منډه بیا را رواني کوم په اسلام باندې فیصله کوو او دا وفي قلوبهم مرض په زړونو د دوی کې مرض دی منافقان دي ځکه دا کار کوي چې کله په قرآن فیصله کوي کله نه کوي امیر تابو یې شک دی په څه کې په قرآن او په سنت کې نو په قرآن احکام د قرآن او سنت کې شک کفر دی ایمان یقین ته ویل کېږي اذعان چې لا یزول بتشکیک المشکک چې
چې په تشکیک د مشکک سره نه ځایل کیږي په دې کې چې د اذعان نه لغونه راکوس شي نو دا کفر دی شک ایمانیات کې شک نه چلیږي شک په استوا د طرفینو ته وي ظنیات پکې نه چلیږي چې بل تر جانب مخالف راجح کې په دې باندې بلکې صرف یقین چلیږي امر تابو یاد دوی شک ته هم يخافون یا یریږي یحیف الله علیهم ورسوله چې ظلم وکي الله او دا الله رسول په دې باندې قران سنت ته ظلم وي حدود شرعیه ته ظلم وي اسلامی قوانین ته ظلم وي نو دا ظلم ویل حدود ته دا کفر دی د سر کافر کیږي حدود شرعیه وي دا ظلم دی نو حدود مخکې مون خبرو کړه چې دا د چې سکړی دي څومره مبادی مات کړی دي څومره د پولو نه تیر وتل لري نو دې په هر قانون کې مستقل مستحق د دې سزا ده د سخت سزاګان یوازې په اسلام کې هونه دا په هر قانون کې شته تعزیرات په هر قانون کې شته نو تعزیرات د قران تعزیراتی څخه حدودي څخه تعزیراتی سزاګانې دي څو حدودي څخه تعزیراتی سزاګانې دي ام یخافون یریږي دوی یحیف الله علیهم چې ظلم وکړي الله په دوی رسول د الله بل اولئک هم ظالمون بلکې دوی په خپل ظالمان دي د الله په قانون کې ظلم نشته انما كان قول المؤمنين دا بشارت ده او د منافقانو په مقابله کې د مؤمنانو صفات انما كان قول المؤمنين يقينا بين د مؤمنانو اذا دعوا الى الله كل شبل شي الله تعالی رسول تا ليحكم بينهم چې فیصلو کې په میان ځدی کې یقولو چې وې دوی سمعنا اوریدل لري منګه واطانا من لید منګه د مسلمان کاردار کده د په حق کې فیصله کوي او کده د خلاف فیصله کوي په ټولو صورتونو کې به خوشاله بس د الله قانونو زی پړ پرما ان یقولو چې وې دوی سمعنا منګه اوریدل دا من لیندا اولئکهم المفلحون او دا کسان کامیاب دي ومن يطع الله چې خبر او منل د الله او د الله د رسول ويخشى الله ويرد د الله نه ويتقي او ځان بچ کی د ګنا نه پاینده زمانہ کې یخشى الله په ترشی وخت کې دا کسان هم الفائزون دا کامیاب دي مخکې آیات کې اولئکهم المفلحون فلاح ستوي نیل الخير والنفع الباقي اثره همیشه نفع حاصل اول دې ته فلاح وای او فوز ته فوز الخلاص من المكروه مع الاصول الى المحبوب الخلاص من المكروه مع الاصول الى المحبوب چې د مکروه ته چې کوم شی بد غني هغه نه خلاص شي او کوم چې محبوبي هغه ته ورسي نو ګوره اول آیات کې صرف ایمان ذکرو په اول آیات کې صرف ایمان ذکرو نو د ایمان سره د ایمان چې کوم دی نو د دخول د جنت د فرق کافی دی نو دې سره فلاح مناسب وا نو اول آیات سره وی اولئکهم المفلحون دویم آیات کې ایمان سره امتثال د اوامر او اجتناب د نواهیو چې دا سبب دی لپاره د پورا کامیابی دا هر قسم مکروه نه د بچ کېدو او دا هر قسم محبوب ته د اصول نو هغه سره اولئکهم الفائزون مناسب عمر رضی الله تعالی عنہ جمعات کې ناسو مسجد نبوي کې یو رومي دهقان راغی نو کلمه وی به دعوت کلمه وی عمر رضی الله تعالی عنہ ورته چې ته څه نه مجبور شوي څه نه متاثر شوي چې تا کلمه وی هغه ما قران کې یو آیات ولیدو دا هغه آیات نه متاثر شوم زه مسلمان شو وای کوم آیات نو دا آیات یو من یطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي نو عمر رضی الله تعالی عنہ ورته چې ته دې په مقصد څه پوښښ چې دې آیات څه مقصد ده هغه دا ډیر جامع آیات ده وای څنګه جامع آیات ده وای ګورو من یطع الله دا توحید ته اشاره ده د الله وحدانیت د الله یو والد الله توحید ته اشاره ده وای ورسوله وای دا ټول د ژوندۍ طریقو ته طرز زندگی سنت د پیغمبر د ټول ژوندۍ تیرولو اصول او قانون ته اشاره ده ويخشى الله وای دا پر تیر شوی اعمالو کې د الله نه یری ته اشاره ده چې مخکې تا نه څه غلطي څه شوی نو د الله نه یریږي با ويتقي
او دا اشاره د آینده زندګۍ جوړولو ته چې آینده ته چې زندگی تیرې په تقوا سره به تیرې پتا کې به د الله یری پتا کې چې د الله یری ته غلط کار نشي کولای چې د الله یری نو ته غلط کار نشي کولای نو بیا وی فولایکم الفائزون دا نتیجه شو فولایکم الفائزون دا نتیجه شو عمر رضی الله تعالی عنہ وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا څه فرمایلی چې زما په امت کې به داسې کسانی چې اوی ته جوامع الکلم ورکړول شي جوامع الکلم اصل کې نبی علیہ السلام صفت ته و اوتیت بجوامع الکلم نبی علیہ السلام څو خصوصیات دي نصرت بالرعب مسيره شهرين د یوې میاشت په مقدار باندې مال روب را کړ شوی او جعلت لي الارض مسجدا وطهورا طول زمکه زماده پر جمعات یعنی هر ځای کې مونږ کېږي او هر ځای کې طهور دی تیمم کېږي په زمکه باندې او اوتیت بجوامع الکلم جوامع الکلم دي ته وایي چې یو لفظ یو کلمه یو جمله او داغینه ډیر مقاصد مستنبط کیږي ډیر مقاصد ته مستنبط کیږي لکه ما تاسو ته بل ویلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماشوم نه تاسو کړ ماشوم ځان لا مرغه ساتلی و هغه بیا مړه و نو نبی علیہ السلام ته تاسو کو یا ابا عمر ما فعل النغير ابا عمر دا دغه بلبل څه چلو شو هغه ماته نو مولانا زکریا رحمه الله لیکلی دی خصال نبوی کې د شمائل ترمذی شرح ده هغه وی چې ګوره دا په مزاح د نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام غپ لګولې ماشوم سره آسه خوشتبی کړي دا غپ وسر لګولې لیکن بیا هم عالمانو د دین اصل مسائل مستنبط کړي دي اصل مسائل بعض غلی کلی مثلا مرغان ساتل جایز دي دا لیکلی مثلا د چا بچی نشته هغه ته مخکې نه ځان له کونیت کړي هر ځم په پیره ابو طاهری نو بچی شته کې طالب نه تاسو کې استادامن شته وینه لواده مینه نه کړي مخکې ابو طاهری نو دا د مخکې نه کونیت دي نو دا کونیت خودل جایز دي ماشوم ته د مارغه تعزیت کې ندام جایز دی یا ابا عمر ما فعل النغير دا یو څل مسائل کې مستمد کړي دي ته ویل کېږي جوامع الکلم او اوتیت بجوامع الکلم تفسیر مصاری لیکي یخشى الله سمانا على ما عمل من الذنوب وفي مخالفه احکامه چې د ګناهونه کړي دي د الله د حکمونو نه خلاف کړي نو پاغه کې د الله نه یریږي ويتقه ځان بچي عذاب او د عذاب د الله نه څنګه ځان بچي بامتثال اوامره والانتهاء عن مناهيه چې یتقي سمانا د الله د عذاب نه ځان بچي د الله حکمونه مني د الله د مناهیو نه ځان ساتي والمحافظه على احکامه وحدوده د الله په احکام او په حدود باندې محافظت کوي ويتقي فاولئكم الفائزون دا کسان کامیاب دي واقسموا بالله شکر قسمونه کوي په الله باندې دا منافقان بیدبار شو چې د دوی که فائدہ پکې په شریعت فیصله کوي او که فائدہ نه په شریعت فیصله نه کوي نو منافقان د خپل اعتبار جوړولو د لپاره قسمونه شروع کړل د دروغ قسمونه واقسموا قسمونه کوي دا منافقان په الله باندې جهد ايمانهم مضبوط قسمونه لئن امرتهم کته حکم کې دوی تعالی یخرجون خامخابتا سرزی jihad د لپاره کته ورته حکم کې د وتلو نو دوی چې مونږ به تاسو سره خامخازو کته مونږ ته کور پرې د کور پرې دوه کې jihad لدو دا قسمونه کوي قل لا تقسموا ورته قسمونه مکوي طاعه معروفه د شریعت تابعداري بهتره خبره ده د شریعت تابعداري معروفه ورده طاعه خبر من المعروفه وردي د دروغ قسمونه نه یو معنا دا شو یو معنا طاعه معروفه علیکم طاعه معروفه لازم دی پتا سبانه تابعداري خو د شریعت خبر منل درو معنا طاعه معروفه تاسو خبر منل مشهور دي تاسو خبر منل مشهور دي که خپل مفاد او خواهشم پکې نو بیا زئی او که مفاد او خواهشم نه نو بیا نه زئی طاعه معروفه تاسو خبر منل مشهور دي ان الله خبير یقینا الله خبردار دی بما تعملون استاسو په عملونو باندې ولاتي الله وای خبرو منه د الله واتي رسول خبرو منه د رسول تابعداري کوي اطاعت کوي د رسول
فإن تولوا کدوی مخواړو کدوی اعراض کو فلا باسا فإنما علیه ما حملا یقینا پر پیغمبر باندې هغه سدي چې پاسته په د بار شوی دي چې په کومه خبره مکلف دی تبلیغ د پیغمبر کار تبلیغ دی وعلیکم ما حملتم او په تاسو باندې هغه سدي چې په تاسو بار شوی دي منل وین تطیعوا کتاسو خبره منی د الله تهتدوا لار بو مومئ وین تطیعوا تهتدوا کتاسو اطاعت کوئ لار بو مومئ ابن جوزی وی چې من امر السنت علی نفسه قولا وفعلا نطق بالحکمت چې یو سړي سنت په ځبانه قولا فعلا هغه نافذ کړه نو د خبرې به د اوخيارتوب او د حکمت او خيارتوب او د حکمت وي ومن امر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعه لقول تعالى وان تطيعوه تهتدوا تاسو خبرو من تاسو بلارو من اصل کی مسله دا ده چې یو طریقت ته یو شریعت ته دا یو موضوع لګودره یو طریقت ته یو شریعت ته نو دا دواړه یو شی دی طریقت چې د شریعت نه جدا شو د زندقیت دی بیا طریقت د شریعت نه جدا شو د زندقیت دی طریقت ویل کیږي دا شریعت ویل کیږي علم د قران ته شریعت ویل کیږي علم د قران ته او طریقت ویل کیږي عمل په قران باندې شریعت څه ته وی علم د قران طریقت څه ته وی عمل د قران بیا یو معرفت ته چې عمل په قرانو کې کوم نور پیدا شي هغه ته معرفت وای او حقیقت ته مصداق د قران چې دا په آخرت کې بیا ښکارا کیږي نو ګوره نو شریعت طریقت لازم ملزم دي طریقت عمل د قران ته شریعت علم د قران ته نو دا چې د یو بل نه جدا کینو د زندقیت ته دا د متصوفه د ځان ته چې دا صوفیان وای نو تصوف جدا شي د تصوف کو لارې د شریعت معلومول عمل معلومول د لارو د شریعت عمل کول په لارو د شریعت باندې تصوف دی تصوف حقيقي چې کوم حقيقي طریقت دی په شریعت باندې عمل کول یو دا ټول ورځ بغړیږي کته ورته چې تاسو چل کې وې دا مو چشتیانیو نو کته چې تا غړا نه را وې نه دې باندې نه کوي تصوف جدا شي دی او شریعت جدا شي تصوف جدا شي هغه حدیث ته وې چې تاسو کې نو دی وې چې شریعت نور دی او طریقت نور دی وې زموږ چې دا څه وایو کې جوړ دی چې دا شریعت د طریقت د شریعت نه جدا کوي اوس خو ټوله غړا ده اوس خو دوی تصوف سره راوسته ټوله غړا ده پر څه رحمان نه شروع شوی او دا څومره چې دي د نوري بوري والا ټول چې نشي غړې ده بلې غړې ماته سویل علا اور والا ځلانه بګي ګوتې ورکه بربندوم ده ګوتې بګي ورکه بیا د پوښتنه تا ولي وي دمال ډالو اگر سنی ہو تو دمال ڈالو شیعہ ہو تو دمال ڈالو جو دمال نہیں ڈالے گا وہ نہیں بخشے گا دا ټول ورځ دا غړا کوي او واقعیت دا طاهر القادری دا دم غړي ټول ورځ دا ګډاګان وسره هغه غړي چې جذبه شي د وسرم غړ شي بیا یو بل ته سجدي کوي باقاعده سجدي پیران ته سجدي شروع دي باقاعده سجدي دا باندې راځي پرې نت باندې دا مزارات شرک کې فکریا چې دا اخی روزانه پکې دا د شرک دا عجیب قصې پکې پیرانو راځي عجیب طریقې ایو پکې خزه د مې نو لاندې نو ته باجوړه ما مخکاره کې کله یو طرف نه کله ول طرف دا ودا طریقت ده دا ټول دا شرک وین تطیعوه تهتدوا کتاسو خبره اومن لد الله دا شو عمل وکړو نو دا طریقت ده تهتدوا لار بومای وما للرسول نشته پر رسول باندې الا البلاغ المبين مگر رسول خکارا فهنچانا ہے منوانا نہیں